بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. وقال ابنه مسور حين عرض عليه سعيد بن العاص 7 دياد فابى. نو د دې مخکې چې دا کم زیاده ویل شوی دی نو هدبه لګېدل او هدبه ابن خشرم او هغه دغه زیاده دی وجلو نو دا اغرونه او هغه ترونه هغه نور چې نه دا رالل په سعید بن العاص پسې چې دی د هغې گورنر او چې د خطبه بدل د خطبه نه زمونږ بدل واخله نو خطبه خو نه و خو د هغه نور رونه او دا چې دا ونیولی شولو خو خطبه د هغه پیسې میسې او دیت میت یې ورکو هغه د ځان را خلاص کو خو د دغه کسانو د زیاد هغه وارثانو هغه بیا لاړل په امیر معاویه پسې او وی چې لکه منګه دا سړی چې دی قتلو دا خطبه د خپل بچی هغه د زیاد هغه دغه منګه اخلو بدل منګه اخلو او دا خطبه به منګه قتلو نو هغه ورته وی چې دا بچی شته او یو بچی شته خو ورکوټی دی دا دغه نومې دی مسور نومې دی نو هغه مسور وی چې زه دی لوی شو بیا به د سره دغه کوم نو چې کله دی را لوی شو او بلوغ ته ورسېدو د سعید ابن عاص ورته خط ولېږو او نور چې لکه ته دغه وکړه د دیت واخله او د قوم خپل پلار بدل ماخله او دغه ورته چې و دیت په موږ تعالی درکو و دیتونه لکه څومره چې و کسان له موږ دیت وکړو دومره به تعالی موږ درکو خو ته لکه د پلار بدل دې ماخله او د سړی مه وژنه او په دغه موقع کې حسین ابن علي دن عبدالله ابن عمر دن عمر ابن العاص او سعید ابن العاص عبدالله ابن جعفر دن دا ټول ناسو او دوی ټولو دله قسم ورکړو چې لکه ته بدل ماخله او دا ماخله نو دل لکه خپل فریاد کوي نو دا په بحر طویل باندې بحر طویل کې کمی تفعیلی زر ضرور ہے فاعول مفاعل فاعول مفاعل نو دل کې جوړ کړئ تاسو یو سو ابعدل فاعول الذي بنا ها فينا في كويك من رهينا ترم سنزي وجندلي قافیه پکې څه ده لگا جندلی پکې قافیه ده په دې کې حرف روي کم یو دی لام پکې روي دی او د لام نه وروسته دا یا چې نندا پکې وصل دی او الف تاسیس پکې شته ریدا پکې شته هیڅ پکې نشته او روي مطلق ده که مقید ده مطلق ده موصول باللین ده موصول بالها ده او مجرده ده که مؤسسه ده که مردوفه ده او دا قدوه په بینس کې څونه حروف راغلي متحرکو ها دا متدارک ته څو حروف دي پکې دوا نو فعول مفاعل فعول مفاعل أبعد الذي بالنعف نعفي كويك من أذكر بالقطيا على من تصابني أنا أختم علينا كالحرب مرة فنحن منيخها عليكم بكلكلي يقول يا الماء سيها لهم أب ولا من أخي أقل على المال توقلي كريم أصابته ثياب كثيرة فلم يجد حتى جئت من كل مدخل ذكرت أمر الله فأسبلت عبرة من الدمع ما كادت عن العين تنجلي أبعد الذي بالنعف نعفي كويك من رهينا ترمس ذي تراب وجندلي أبعد الذي بالنعف نعف مفرد دی نعف جمع ده او کته زیت ویل کی کند نه کند دیتا پس زګه کند ته ویل کی کوئی کې د غر نوم دی رهینا رهین وزن فاعل وزن کړه په معنا دا فاعل ذکر د معنا مفعول لګ رهین په معنا مرهون
غاڼه کړلې شوی راهن کړلې شوی رمس چې دا قبر ته وایي تراب خو چې تاسو پیژنئ خاورو ته وایي جندل جنادل جمع ده ګټې ته وایي سختې ګټې ته ابعد الذي بالناف نافیک ویکبن و اے ورستو دا هغه سړی نه ابعد الذي اے ورستو دا هغه سړی نه بالناف نافیک ویکبن چې په کویکب نومې غر په هغه کند کې رهینه ترمسین په قبر کې مرهون پروت دی خو قبر داسې دی ذي تراب و جندلی ګټو والا او خاور والا مطلب دا چې هغه که خپل پلار دوی چې زما پلار په کویکب نومې په حال کې د هغې په هغه نشیبي ځمکه کې د خاورو او په ګټو قبر کې پروت دی نو څو وروستو بیا بل وایي ابعد الذي بالنافي ای وروستو د هغه څه نه هغې کس نه بالنافي نافي کویکبن چې د کویکب غر په هغه لاندې ځای کې رهینه ترمسین دا قبر کې مدفون دی مرهون دی مدفون د دفن شوی دی رمسین داسې قبر دی تراب و جندلی چې هغه خاور والا دی او ګټو والا دی نو اباد وروستو نو څو اذکر بالبقیا علی من اصابنی وبقیای انی جاهد غیر مؤتلی اذکر تذکیرا معنی چاته نصیحت کول بقیا رحم کول اصحاب یصیب اصابتا رسیدل جاهد جاهد یجد جهاد کول کوشش کول مؤتل او تل یوتل ایتالن دا دغه ته ویل کیږي ائتلاء کوتای کول تا اذکر بالبقیا علی من اصابنی وی نصیحت کی دې شماتا درهم کولو علی من په هغه چا باندې اصحابنی چې را سوال لري ما را تکلیف یې زما پلاری وجل لري وبقیای او زما رحم خداره انی جاهد چې زه کوشش کوونکی یم د قصاص اخیستلو غیر مؤتلی چې په دې کې کوتاهي ونه کړم وایي د اباد الذي یعنې زما د پلار چې په دغې کویکب نومې غر کې په نشیبي ځمکه کې په قبر کې مدفون پروت دی نو ما ته بیا هم نصیحت کولی کېږي د رحم کولو چې ته په هغې کسانو باندې رحم وکړه چې چا زما پلار وجلی دی زما رحم خدا دی چې زه د خپل پلار بدل واخلم او په هغې کې څه کمې کوتاهۍ ونه کړم اذکر بالبقیا علی من اصابنی وایي نصیحت کولی کېږي ما ته تلقین کولی کېږي ما ته بالبقیا د رحم کولو علی من اصابنی په هغه چا باندې چې ما دې مصیبت را رسولی دی تکلیف را رسولی دی و بقیای او زما رحم خدا دی انی جاهد چې زه کوشش کوونکی یم غیر مؤتلی او کمې کوتاهۍ کوونکی نه یم پر خپل قصاص اخیستلو کې فإن لم أنل ثأري من اليوم أو غد بني عمنا فالدهر ذو متطولي فإن لم أنل أنا لا ينيل نال ينيل نيلا نال ينال نهم رضي ونال ينيل ضربا نهم رضي او سمعان نهم رضي معنى مندل ثأر قصاص توي وې فإن لم أنل ثأري کچرت ز حاصل نکما ونرسید مزد قصاص تا من اليوم او غدين من په معنی فی ده په ورځ په نن سبا کې نو بني عمنا ای زمانه تر زامنو فالدهر ذو متطولي نو دا زمانه ګور ډېر وګدله مطلب دا کنه چې لکه تاسو اوس ما مجبوره کوئ چې لکه ترا هم وکا او دغه ماخله بدل ماخله نو زه به بدل وس وانخلم کنن سبا کې زه بدل وانخلم نو دا زمانه ډېر وګدله آینده به خدای پاک مقبره راولي خدا سړی زه پرېږدم نو فإن لم أنل ثأري من اليوم أو غد پس که چرته ما حاصل نکو دا قصاص نن ورځې یا سبا بني عمنا نو ای زما د تر زامنو فالدهر ذو متطولي نو زمانه ګوره وګده دا خبره یاد وساتئ چې بیا به ګوره زه دغه به کومه بل بدل به اخلم کنن مونه او سبب اخلم فلا يدعني قومي ليوم كريهة لئن لم أعجل ضربة أو أعجلي فلا يدعو دعا يدعو په معنا د پرې خودل نه دعا يدعو دعان و دعوتن دا دعوت ورکول आवाज کول د باب نصرین سرونه قومي ليوم كريهة يكره معنا اساس انسان به ناپسندیده
لئن لم اعجل عجل يعجل تعجيلا تادي کول ضربه مصدر ده وهل قصاص فلا يدعوني قومي ليوم كريهه وراودي نبلي زما در قوم زما ليوم كريهه دا سخت ورځ لپاره د جنگ ورځ لپاره لئن لم اعجل ضربه کچرته ز تادي ونکما فوهلو کی تادي ونکما او اعجل یا به ما انتادي ونکل شي مطلب دا کنه چې لکه یا به ځان وجنما او یا به دا کس نه دا به وجنم نو ما یو کس نه دا جنگ ته نه رابلی زګه کزه جنگ ته راو بلل شوما نو زبا تادي کوم زبا یا چا وجلې ما یا ما به ځان بچا وجلې یا با ما به سوق وجلی فلا يدعني قومي راودي نبل ما در قوم زما ليوم كريهه دا جنگ د سخرز د پاره لئن لم اعجل ضربه کچرتزا پتا دای سره هغه قصاص ونقلما او اعجل نه زمانه با قصا یا بز زر تعذيب کولېږي په ما باندې یعنی ز یا بزمر کې کما یا با زت نه دا با قصاص رغلم کما زر قصاص ورغستو او خپل لا بدل مونه غسونو زب وجلې کې کم لکه زب بیا ما پریدي نو وجنی بمه انختم علينا كل الحرب مره فنحن منيخها عليكم بكلكلي انختم انا خينيخ اناقه معنا دا اوخ کې نول ها علينا كلكل مفرد کلاکین جمع را سینې ته ویل کېږي او كلكل الحرب مراد د هلاکت ته فنحن منيخها وانختم علينا كل الحرب مره وکتاسو په ما باندې لپاسا د جنگ هغه سینه کې خودل یو پیرا انختم علينا تسکینه کې خودل لبمنګ باندې د جنگ هغه سینه یعنی هلاکت یو پیر بنګ باندې راوستو فنحن منيخوها نو منګه هم کې خودون کې یو د سینه علیکم پتاسو باندې ها کې خودون کې یو پتاسو باندې سو بکل کلی د سینه مطلب دا کنه وې کتاسو زمونږ سره جنگ کوي او تاسو موږ باندې سره دا جنگ روک کړی دی او په موږ باندې یو زمونږ یو سړی وجلی دی زما پلار یې وجلی دی نو موږ هم په تاسو باندې به زر دغه د جنگ دا سینه به کیدو مطلب موږ به هم ستاسو سره جنگ جوړ کړو خپل بدل جنګ موږ ستاسو نه خامخا اخلو انختم علينا كل الحرب مره چې تاسو کینولې موږ باندې جنگ دا سینه یو ځل نو فنحن منيخوها عليكم بكلكلي نو موږ هم کینو په تاسو باندې دا جنگ دا سینه زر يقول رجال ما أصيب لهم أب ولا من أخ أقبل على المال تعقلي قال يقول بمعنى ويناك والرجال مفرد جمل او رجل سړی سړی ته ما أصيب لهم هغه اصحاب يصيب رسيدل ولا من أخ أقبل قبل يقبل قبل ول أقبل يقبل إقبالا يا قبل ول قبل يقبلنا توقلي عقديت غسل يقول رجال ما أصيب لهم أب ولا من أخ أقبل على المال توقلي وإذا سړی ما ته وای سړی ګوره ما ته سوي چې الله په مجلس کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او حسین ابن علي رضی الله عنه عبد الله ابن جعفر عنه دا ټول چې نه داناسو نو دا سړی ما ته وای هغه سړی ما أصيب لهم أب ولا من أخ چې د دې پلار ته ورور ته تکلیف نه رسیدلې سوې ماته اقبل علی المال چې ته مال قبول کا تو قلی دیت واخلا لکه پوه شو لاول لا ویل شو کنه چې الګ تعالی په وو دیتونه موږ درکو او بدل ماغله قصاص ماخلا نو یقول رجال ما اصيب لهم اب وای هغه سړی چې دا پلار ته تکلیف نه رسیدلې ولا من اخر نه ورور ته سوې ماته اقبل علی المال چې قبول کا متوجه شمال طرف ته او تو قلی دیت واخلا كريم أصابته ذئاب كثيرة فلم يدري حتى جئن من كل مدخل كرم يكرم بمعنى عزت كول كريم ذا صفة مشبه اسم فاعل صيغة أصاب يصيب إصابة ذئاب ذا ذئب جمل الشر مكتب لكي فلم يدري درا يدري يا أدرى يدري دران بمعنى دغ کول درا یدری مانم مندل پیا سور دوی معلومیدل کریم اصابته ذئاب کثیرۃ و زمال پلار چو کنا هو کریم زمال پلار چون دا ډیر زیات معزز سړیو ډیر شریفو
اصابته ذئاب کثیره چې ډېر شرمخان هغه ته رسېدلی شرمخانو په حمله کړې وه فلم يدري نو پته ونه لګېده حتی جئنا من كل مدخل چې دوی رالو د هر طرف نه په دې باندې مطلب دا که نه چې لکه زما د پلار چې دی دا خو لکه ډېر شریف انسان او ډېر خلک په هغې باندې راغلي نو لکه هغه ته پته نه لګېده چېرې د کم طرف نه ته اوس د خپل ځان بچاو وکړمه خو هغه لکه مړ شو پوه شو بلې باندې کریم زما د پلار دا معزز و اصابته رسېدلي هغه ته ذئاب کثیرة ډېر شرمخان فلم یدري پته ونه لګېده هغه ته حتی جئنا تر دې پورې چې راغله من کل مدخل د هر یو ځای داخلېدونه ذكرت أبا أروى فأسبلت عبرة من الدمع ما كادت عن العين تنجلي ذكرت ذكر يذكر معنا يدول أبا أروى در پلار کنیت ته فأسبلت أسبل يسبل إسبالا معنا رابهيدل عبرة مفرد عبرات جمع دا قطرې ته وي من الدمع دمع مفرد دموع جمع دا اوښکو ته وي ما کادت کاد کلو معنا د نږدې کېدل تنجلی انجلا انجلی انجلان دا ښکاره کېدل ظاهرېدل روښانه کېدل روشن کېدل ذكرت أبا أروى فأسبلت عبرة من الدمع ما كادت عن العين تنجلي وما د خپل پلار ابو اروا تذکره وکړله نو چې کله ما دا تذکره کوله ما ته رایات شو دومره راته رایات شو فاسبلت عبرة من الدمع نو ما وبیولې دا اوښکو هغه قطرې دومره قطرې مې وبیولې ما کادت عن العین تنجلي چې نږدې نه ده چې دا سترګه د هغې نه چې نن دا ځایله شي مطلب دا چې لکه هغه زما نه ختمېدونکي دومره مې وجړل چې نه ختمېدونکي نه چې هغه نه ختمېدو هغه زما هغه اوښکې پوه شو بنې منې وقال بعضو بني جرم ابن الطين بعض بني جرم چې نه دا بنو جرم یو شاعر هذا بنو طي قبیلې نه دی نو دی وایي اخالک دا باري وافر نه دی بالي وافر که څه سبقي مفاعلة فعولون نو مفاعلة دا کم ځای پورې وایي اخالک مو بعدي ببني جفيف وهالة أنني أنها كهلا فإن لا تنتهيها لعني أدعك لمن يعاديني نكالا إذا أخصبتم كنتم عدوا وإن أجدبتم كنتم عيالا مفاعلة فعولوا مفاعلة فعولوا إخالك موعدي ببني جفيف وهالة أنني أنهاك هالها فإن لا تنتهيها لعني أدعك لمن يعاديني نكالا إخالك موعدي ببني جفيف وهالة أنني أنهاك هالا إخالو خال يخالو أخال أمزة بكي زايد ده أو خال يخال ده باب سميع يسمعونا موعدي أوعد يوعد إعادة معنى يرول بني جفيف ده قبيلينهم ده هالا ده بني جفيف قبيلينهم ده أو هال ده دغه ته ویل دا هم د قبیلینو دی وای ای خالک موعدی ببنی جفیف و زما مبارک خیال داره چې تما یره د بنو جفیف قبیلینا وحالت او د بنی حالنا انني انهاك حالا چې زه منکوم تعالی را پوښوي دا حاله قبیلینا وای ویزا گمان کوم پتا میں اخالو کے اخالو کے حمزہ دغه نه باب سمیا اسمونه اخالو کا زه خیال کوم استا موعدی چې تاسو یې راوي ما د بني جوفیف نه او د هانه قبیلینا
او انني انها کې حاله چې زمانه کوم تاسو لره د حاله قبلینا فإلا تنتهي يا حال عني ادعك لمن يعاديني نكالا فإلا تنتهي انتهى انتهان کا معنی کېدل فإلا تنتهي يا حال عني وی اے حالا کچریته زما خلاف د مدد کولو نه قلار نشوي ادعك ادع يدعو باب فتح يفتحونا نو ادا کې زو پرېږدم تعالی را لمن د هغه چا لپاره يعاديني چې زما سره دشمنی کوي نکالا عبرت اعاد يعيد اعاده ها وی کچریته زما د خلاف کول مدد کول نه من نشوي اے حالا نو ادا کې نزبا زبتا پریدما لمن دا چر پارا يعاديني چې دشمنی کوي زما سره نکال د عبرت مطلب دا کنه کچری تاسو زمانہ درې من کول نه قلان نشو نو خپل دشمنانو ته به پریدما چې کوم زما سره دشمنی کوي او به تاسو عذاب درناک بدل درکما فإلا تنتهي هذا عني ادعك لمن يعاديني نكالا وکتمن شو ای علی زما خلاف نه ادا کې پری بلی لمن دا چر بار يعاديني چې زما سره دشمنی کوي نکالن عبرت نشان عبرت پر جوړ کما نمونه عبرت پر جوړ کما اذا اخصبتم كنتم عدوا وان اجدبتم كنتم عيالا اخذب يغضب اغضابا معنا خوشاله کېدل او اجدب يجدب دا معنا قحط کېدل وان اخذبتم كنتم عدوا کچکه تاسو خوشاله نه تاسو بیا دشمنان یې وان اجدبتم كنتم عيالا او کچری تاسو کله قاعده چې نو بیا دما خاندان جوړیږي زما بچی جوړیږي مطلب دا دی کنه چې لکه تاسو خپل مطلب یې تاسو چې نه دا لکه کله تاسو فراخه ولا ژوند تیروي په امن باندې نو بیا زموږ سره جنگونه کوي زمونږ دشمنان یې خو چې سخت د باندې راشي تکلیف د باندې راشي نو بیا زمونږ د بچو بشانتي چې څنګه د خپل بچو هغه تکلیف برداشت کوو دا هغه بوجونه برداشت کوو نو دغه شانتي تاسو برداشت کوو اذا اخذبتم كنتم عدوا کله چې تاسو خوشاله نو بیا تاسو دشمنای کوی زموږ سره دشمنان وین اجدبتم او چې کله تاسو قاعد زده شي رقات نه باندې راشي نو كنتم عيالا بیا تاسو یې زموږ د پاره په منزله د بچو زموږ بس ته